یو دی ملګری ته دا ووایم چې تا یو قدم کې خودو یو قدم ته دا کې خودو چې تا د خپل ځان د خپل واده د پاره هلیکاپټر چې کوم دی هغه راوغوښتلو داسې به سبا بل یو کس کوي سبا به داسې بل یو کس کوي بل کس به کوي بل کس به کوي دا معامله به دې طرف ته لاړه شي چې اوس خو لا په ګاډو کې خلک چې کوم دی ودونه وړي بیا به چې کوم دی هلیکاپټرو ته خبره واوړي د الله خاطر وکړئ مړه دا نوي نوي رواجونه دا خلکو ته مه ښایئ دا نوي نوي رواجونه خلکو ته مه ښایئ موږ په رښتو باندې جاړو چې خدای پاکه دا په کم رنځ باندې اخته تاسو په دې سیټ باندې دا ویډیو ګورئ چې دا د پېښور اچینی بالا یو ځای دی چې دا یو د غرونو یو علاقه ده په هغې کې چې کوم دی یو ډېر ناشنا کار شوی دی ناشنا کار دا شوی دی چې دلن چې کوم دی هغه د جنۍ د وړلو دپاره هغه هلیکاپټر راغوښتلی دی او په هلیکاپټر کې چې کوم دی خپل جنۍ او خپله ناوې چې کوم دی هغه وړلې ده نه شریعت مونږ ردی سيزونه چې دین هغه منع کړی یو زه بس تاسو سره یو ډیر اهم پیغام په دې ویډیو کې شریکوم هغه پیغام دار ګورئ جی شریعت مونږ ته وایي چې تاسو په ودونو کې په نکاح کې اساني پیدا کړئ د دې لپاره چې غریب سړی هم او مالدار سړی هم دا دواړه په خپل طریقه باندې خپل نکاح او خپل واده چې کوم دی هغه وکړلی شي خپل ژوندۍ په خوشګوار او خپل طریقه باندې هغه تیر کړي نو که چېرته مونږ دا څرنګه چې ماحول و جوړ دی چې په جهیز کې چې کوم دی نو هغه په لکه او په کروڑه روپۍ خلک چې کوم دی هغه بندي او د خپل لور دپاره د دنیا قسمه قسم څیزونه په جهیز کې چې کوم دی هغه اخلي او هغه لور سره چې کوم دی د خاوند کور ته لیږي نو مالدار سړی خو په هره طریقه باندې خپل نکاح وکړي د خپل لور نکاح به د مالدار سړي سره وکړي خو پاتې شو غریب نو غریب سړی به د خپل لور نکاح څرنګې کوي تاسو به داسې ډېر خلک لیدلی وي چې هغوی د دې د وجې نه هغوی ځان پانسي کړی دی هغوی خودکشیانې کړي دي د دې په وجه باندې چې د هغوی لوڼه چې کوم دی په کورونو کې ناستې دي او هغوی په دې تمه باندې چې یاره په ما پسې به څوک نکاح دپاره څوک پیغام راولېږي هغوی دغه شانتې ناستې دي لیکن د وجې د غربت د وجې نه هغوی پسې یوه رشته چې کوم دی هغه نه راځي او نه هغه د جهیز سامان چې کوم دی هغه کولی شي که موږ تاسو وګورو نو شریعت موږ ته کوم سبق راښودلی دی په دې کې ګورئ زه خو به یو دې ملګري ته دا ووایم چې تا یو قدم کې خودو یو قدم ته دا کې خودو چې تا د خپل ځان د خپل واده دپاره هلیکاپټر چې کوم دی هغه راوغوښتلو داسې به سبا بل یو کس کوي سبا به داسې بل یو کس کوي بل کس به کوي بل کس به کوي دا معامله به دې طرف ته لاړه شي چې اوس خو لا په ګاډو کې خلک چې کوم دی ودونه وړي بیا به چې کوم دی هلیکاپټرو ته خبره واوړي دا رواج به جوړ شي چې بیا به هلکه وایي د پلانکي سړي نکاح چې کوم دی واده هغه په څه کې شي په هلیکاپټر کې جنۍ چې کوم دی نو وړې وه خپل کور ته دا یو رواج به جوړ شي او دا رواج چې کوم دی زمونږ د پښتنو دپاره زمونږ د مسلمانانو دپاره ډېر نقصاندې څیز دی لکه څرنګه چې په جهیز کې شریعت مونږ له دې اجازت نه دی راکړی د خپل وس مطابق خپلې لور له څه کولی شي هغه وله وکړه لیکن فضولیاتو نه ځان ساته ګورئ که موږ تاسو د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها نکاح ته وګورو د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها نکاح څرنګه شوی نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها لاس راواخیست د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په لاس کې ورکړو او د حضرت علی او د حضرت علی او د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها په حق کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دعا وکړه الله پاک د دې دواړو زړونه یو بل ته نږدې کړي او الله رب العالمین د دوی په نسل کې برکت پیدا کړي دا د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها واده روایتونو کې راځي چې د حضرت علی او د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها نکاح چې کوم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په 400 یا 1500 درهم باندې هغه کړی و نو پکار ده چې موږ په نکاح کې دغه شان دي په ودونو کې هغه اساني پیدا کو د دې په ذولیاتو نه د دې نه ځان وساتو لکه څرنګه چې دا هلیکاپټر ته خبره وخته سبب دا معامله چې کوم دی بل قسم کوي سبب خلک بیا به خلک څه کوي چې لکه پلان کې چې کوم دی په پلان کې علاقه کې د واده لپاره د بارات وړلو لپاره هلیکاپټر راغوښتلو زبجاز راو زبجاز چې کوم دی راغواړم بیا به خبر دې طرف ته لاړ شي د الله خاطر وکړئ مړه دا نوي نوي رواجونه دا خلکو ته مه ښایئ دا نوي نوي رواجونه خلکو ته مه ښایئ موږ په رښتو باندې جاړو چې خدای پاکه دا په کم رنځ باندې اخته یو او داسې خلک راته معلوم دي او داسې خلک شته زما عزتمندو چې د هغوی لوڼه صرف د دې د وجې نه په کورونو کې ناستې دي او سرونه یې سپین شوله چې هغوی د څه د وجې نه نشي واده کېدی د دې د وجې نه نشي واده کېدی چې د هغوی سره د جهیز سامان نه وي هغه غریبانان وي نو که چېرته دا رواجونه موږ شروع کړو نو بیا به د دغې غریبانانو ذمهوار هم موږ یو ښه د دې غریبانانو کومې جنکۍ چې د نکاح نه محرومه پاتې شي د دې ذمهداران به هم موږ یو پیغام ډېر اهم دی د خپلو دوستانو سره یې ضرور شیر کړئ او د داسې قسمه رواجونو نه پکار ده چې موږ تاسو ځان وساتو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته